الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. د ټولو ناول خو زه تاسو شکریا ادا کوم، خاص کر د خپل استاد محترم شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا فدا محمد سے، او زما دا خواهش و چې زما تمام استادان په دې موقع باندې حاضر وي، خو غالبا چې د دوره تفسیر د شروع کېدو په وجه باندې چې نن د دوره تفسیر د شروع کېدو ورځ ده، نو ځای په ځای علما ټول مصروف دي او ما ډېرو مشرانو ته دعوت ورکړی و، تقریبا ډېرو کسانو معذرتونه رالیږلي دي، او دا زما دپاره د ګیلې خبره نه ده، ځکه چې هغې هم په یو داسې دیني کار کې مصروف دي، یو میدان دی او یو مرحله ده. ډېره د خوشحالۍ خبره به وایي چې په دې وخت کې زموږ استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد عنایت الرحمن صاحب موجود دی. هغې ته ما دعوت ورکړی و او هغې دعوت قبول کړی دی. غالبا هغې بیمار دي او دا کېدای شي سبق څه غوډر ورته راغلی، د بیمارۍ په وفات دي، الله تعالی د هغې صحت نصیب کړي. او د دې نه هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مولانا الرحمن صاحب دلته موجود وي، خو هغه بهرحال دا د مقالې متعلق یو ملګري سوال کړی دی او زما خو دا خوښه وه چې زه به په دې باندې خو دا مجلس غالبا هغه مجلس نه شو چې کوم علمي مجلس وی او دا شیوخ او علما او جدید تعلیم یافته هم را جمع وی. د دې موضوع د دې رسالې تعلق د عربۍ ژبې د ادب د یو پهلو سره دی. عربي ژبه خو دومره زیاته وسیع ده چې امام شافعي رحمه الله ډېر لوی ادیب تیر شوی دی او ډېر لوی فقیه تیر شوی دی. هغه یو کتاب لیکلی دی کتاب الام، او بل د هغه یو ورکوټی کتاب دی الرساله په نوم باندې. په هغې کې هغه یو خبره کړې ده، او امام سیوطي رحمه الله په خپل کتاب الاتقان فی علوم القرآن کې د دې عربیت متعلق ډېر څه بحث کړی دی، نو په هغې کې د امام شافعي رحمت الله علیه هغه خبره هم نقل کړې ده، او هغه د عربیت ډېر لوی عالم و، نو هغه په دې باندې پوهېدو چې آیا په دې عربۍ ژبه کې د نورو ژبو څه کلمات راغلي دي او که نه دي راغلي. په دې سیاق و سباق کې هغه یو بحث کړی دی، او دا ډېر معرکة الآراء بحث دی. پخواني مفسرین لکه د امام ابن جریر طبري راواله نور لوی لوی خلک دا پکې دوه ډلې شوي دي. څوک وایي چې په قرآن مجید کې او په عربۍ ژبه کې د نورو ژبو الفاظ او کلمات شته، او څوک وایي چې نشته پکې. بیا خاص کر د قرآن مجید په باره کې چې آیا قرآن مجید کې د عربۍ ژبې نه علاوه د عربي لغت نه علاوه باقي د نورو ژبو لغات شته او که نشته. نو په دې باندې هغه ډېر لوی یو علمي بحث کړی دی، او اخر کې هغه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې عین ممکنه ده چې یو لفظ د بنیاد په لحاظ سره عربي، اگر چې هغه مونږ ته عربي نه ښکاري او بظاهر مونږ هغه د بلې ژبې ټکې منو او ګڼو یې، خو دا عین ممکنه ده چې دا د دغې عربۍ ژبې بنیادي ټکې یي او په نورو ژبو کې هم استعمال شوی دي، ته توافق اللغات وایي. لیکن ډېر علما داسې دي، او امام شافعي رحمت الله علیه بیا دې دپاره یو دلیل ویلی دی، هغه وایي لا یحیط باللغة الا نبی. وایي عربي یو داسې ژبه ده چې په دې باندې صحیح معنو کې د دې باندې عبور حاصلول او په دې کې داسې مهارت حاصلول چې
چې سړی یو داسې خبره وکړي چې هغه بالکل اتھارټي او فاینل خبره یې ټول نه لویه اوچته او بالادست خبره وي چې په هغې د پاسه بله خبره نه ځایږي. داسې خبره خو پیغمبر کولی شي، خو د پیغمبر نه بغیر بل څوک یې نشي کولی. او بیا خود زمونږ د دې دور ډېر لوی لوی علما لکه مولانا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه چې هغه د اردو ژبې یو ډېر لوی ماهر فقیه دی او ماهر ادیب دی، او هغه د 1918 نه واله تر د غالبا 1938 پورې په هندوستان کې په مختلفو مواقعو باندې د اردو ادب په باره کې خطبې جمع کړي دي. نو په هغې کې هغه مختلفې قصې کړي دي او دا ډېرې جوړې خبرې دي. کلمات هغه دي چې هغه په قرآن مجید کې ذکر شوي. هغه یو کافور دی، کافور چې موږ او تاسو د کافور په نوم باندې پېژنو. یو مسک دی چې موږ او تاسو د مسک او د مشک په نوم باندې پېژنو. او یو زنجبیل دی چې موږ او تاسو د سون او د ادرک په نوم باندې پېژنو. هغه وایي چې دا درې کلمات چې دي نو دا په قرآن مجید کې دا د هندوستان د برصغیر، هندوستان نه مراد د بهارت نه دی، برصغیر پاک هند چې د هغې حدود د عراق نه راواله تر دا سریلنکا د مالدیف او د سیلونه پورې د برما پورې او د چین د تبت د علاقې پورې د تمام علاقه د افغانستان په شمول نه په زمانه کې به دې ته بهارت وایي، دې ته به هند وایي. هند اگر چې د هند مسلمانانو د راتلو نه مخکې داسې مستقل ملک نه و، نه هندي څه ژبه وه او نه هندو څه مذهب و. دا خو چې کله مسلمانان دلته راغلل نو مسلمانانو دې له هند نوم کېښودو، مسلمانانو دا ملک یو کړو او مسلمانانو دې له یو تهذیب ورکړو. په دې خبره باندې اعتراف کړی دی چې بر صغیر پاک هند خو یو بې تهذیبه وطن و چې دلته هېڅ شی نه و. دا خو مسلمانان راغلل او دلته موږ ته سړیتوب وښودو، موږ ته انسانیت وښودو، زموږ ادارې مکملې شوې او موږ دلته څه زده کړل، د ژوند طریقې هم زده کړې. دا یو وصیه موضوع ده. لغتونه او ژبې دا باقاعده د بلو ژبو نه متاثرې کېږي. او زموږ او ستاسو د ژوند خبره ده، موږ او تاسو چې کومه پښتو وایو، زموږ په دې علاقه کې د یوسفزۍ پښتو ده، بیا پسې اخوا په خټکو ده، بیا پسې اخوا زین مومن دي، او بیا پسې اخوا دین افریدي دي، او بیا پسې وزیر دي او مسجد دي او ګربز دي، او بیا چې په افغانستان ته ور واړو بیا د هغې علاقې مختلف لهجات دي او لغتونه دي او ټکي دي. ډېر ټکي او ډېر لهجې او ډېر لغتونه او ډېر الفاظ زموږ په دې ژبه کې د افغانستان د دې جهاد په وجه چې دا مهاجرین دلته راغلل د هغې د ژبې نه موږ زده کړو او زموږ د ژبو نه هغې زده کړو. دا داسې چې دا هجرت کېږي او دا ملکونه راځي په نورو ملکونو باندې قبضه لګوي، یو قوم راځي په بل قوم باندې حکمراني کوي، نو د دې سره دا لهجې او دا هجرتونو سره او د تلو راتلو سره دا ژبې بدلېږي را بدلېږي. زموږ په دې برصغیر پاک و هند کې د اردو هم داسې یو تاریخ دی چې کله په یو زمانه کې د محمد شاه تغلق په زمانه کې دا دولت آباد چې ورته وي، دولت آباد چې پخوا زمانه کې ورته دیوګړ به ورته وي، دولت آباد دې ته د دهلي نه دا دارالخلافه منتقله شوه او د هغې په وجه باندې په اردو ژبه ډېر لوی اثرات راغلل او نور هم داسې قسمه خبرې. نو داسې قسمه اثرات راځي په دې ژبو باندې. په عربۍ ژبه کې دلته راځي شوي دي. او بیا عربي ژبې نه خو زمونږ د برصغیر تمامې ژبې دومره متاثرې دي چې اوس هم د عربۍ ژبې خالص الفاظ زمونږ د برصغیر په ډېرو ژبو کې موجود دي. لکه په سندۍ ژبه کې غر ته اوس هم جبل وایي او جبل د عربۍ ژبې لفظ دی. په اردو ژبه کې تقریبا د عربۍ ژبې الفاظ چې ما را جمع کړي دي نو د 3000 نه زیات ما داسې صمیم او خالص الفاظ را جمع کړل چې هغه خالص عربي الفاظ دي. بعضې الفاظ خو داسې دي چې چا ویلي دي چې دا د عربۍ ژبې دي او چا ویلي چې نه دي، هغې باندې ما بحث کړی دی او دې باندې په ما باندې باعث څه شی و نو دا خو یو بېله څه خبرې پکې داسې دي چې هغه د دې ځای د وینا نه دي. خو بنیادي خبره دا ده چې په عربۍ ژبه کې د عربۍ ژبې کلمات چې په اردو او په پښتو کې استعمال شوي دي او یا د پاکستان په نورو ژبو کې استعمال شوي دي نو په هغې کې تبدیلي راغلې ده ډېره زیاته. څنګه چې تبدیلي راځي موږ د انګریزۍ دا ټکي هم ګډوډ وایو، دې وجه نه دلته چې ما د انګریزۍ څخه کوم ټکي زده کړي دي نو ځان ته په برمنګهم کې چا سره انګریزي وایم او زه هغه لفظ ووایم نو خلک وایي چې دا تا کوم لفظ وي. مثلا زه چیر لفظ وایم، چیر موږ درته چیر وایو او ښه وله شد ورکړو ښه جوخ وایو چیر. نو ما یو ځل چې اول ځل د ما نه تپوس وکړو دا څه شی دی په دې کې ما انګریزي د زده کولو دپاره تلم نو هغه ما وایي دا چیر دی. نو ما ته وایي چې چیر خو دا نه دی، ما ته وایي ته سپیل ووایم چې ما ورته سپیل وي نو د دې نه خو چیر نه جوړېږي. نو زما ورته په هغه وخت کې فکر راغی چې هلکه دا خو واقعي د دې نه خو چیر جوړېږي، چیر خو ته نه جوړېږي او موږ دلته چیر زده کړی دی. نو خبره بنیادي طور دا ده چې دا
کلمات چې د یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي نو په هغه ماحول کې باقاعده د هغې هغه رنګ نه وي. دا خونه دلته زمونږ دې وطن ته راغلی دی خو د دې خونه هغه مقام نه دی، د خونه د دې بوټي او نه هغه میوه ده او نه هغه خوند رنګ دی چې کوم، او نه هغه ګروت او هغه بړایي او بړوتري ده چې کومه د دې په هغه تورې سینا کې ده او یا په سپین کې ده. دارنګه کجوري هم زمونږ د ملک ته راغلي دي، د عربو په وجه راغلي دي په دې سند کې او په دې علاقه کې موږ تاسو وینو، خو د هغې باوجود هغه دغه د هغې نشته. د یورپ ته خلک وایي د یورپ خلک سره دي او ښایسته دي او سره دي او دا دي، لیکن هلته کې چې دا جمیکن چې ورته وایي د افریقې نه خلک راغلي د سلو کالو هلته اوسېږي او د هغې په رنګ باندې هېڅ فرق نه دی راغلی. نو په بعضې عادتونو کې فرق راغی، په بعضې څیزونو کې فرق راغی، رنګ یې مغه شانې دی، نو نیمې خبرې بدلې شي او نیمې پاتې شي. څه څیزونه دي چې هغه اثر قبلوي، څه څیزونه دي چې هغه اثر نه قبلوي. زمونږ او ستاسو په دې ژبو کې چې کوم ټکي د عربۍ ژبې راغلي دي نو په هغې کې ډېر نقصانات را پیدا شوي. مثلا یو لفظ دی، زه به تاسو ته ووایم غذا. مونږ او تاسو مو ته غذا وایو، خو غذا ده که نه، دا چې په افغانستان کې او په کشمیر کې او په فلسطین کې او په عراق کې او په یو ځای کې بل ځای کې روانه ده، نو یو دې ته خو غذا و، یو دی غذا لفظ دی غذا. نو دا غذا چې مونږ د دې خوراک دپاره استعمالو نو په اصل کې دا لفظ دی غذا. اوس دا حمزه ده په دې اخر کې، نو دا خو هغه شي ته ویلی کېږي چې څه ته مونږ دا غذا وایو، لیکن غذا بغیر د حمزې نه د اوښ متیازو ته وایي، د اوښ متیازو ته وایي. او مونږ او تاسو په اردو کې غذا وایي، غذا مو خوړه. نو حالان کې که دا غذا په هغه سیاق و سباق کې مونږ ووایو چې غذا مو خوړه او بغیر د حمزې نه وایو، نو غذا بغیر د الف د آخري حمزې نه دا بول الجمل ته وایي، د اوښ متیازو ته وایي، حالان کې مونږ یې غذا ته وایو. نو دا د یو ژبې ټکی بل ژبه کې راغی. دې کې د مولانا سید سلیمان ندوي رحمت الله علیه یو رایه ده، او هغه رایه دا ده چې هغه وایي چې دا کوم ټکی چې مونږ په دې خپله ژبه کې استعمالو، لکه مونږ غذا استعمالو، نو وایي مونږ دا نه وایو چې دا د عربۍ ژبې ټکی دی مونږ یې په اردو کې استعمالو، دا زمونږ د اردو ژبې ټکی دی بس مونږ یې استعمالو. زمونږ په دې صوبه سرحد کې بعضې محققین داسې دي، د هغې نومونه زه نه علم، ما د هغې رسالې او کتابونه او دا تحقیق چې کوي دا خو بار څه ګورئ بیا نو ما کتلي دي. هغې کې هم دا وایي چې مثلا د مثال په طور باندې عبدالله د یو سړي نوم دی او په عامه معاشره کې هغې ته اودله وایي، اودله. نو هغه پکار ده چې د عبدالله په ځای باندې د اودله په نوم باندې ولیکلی شي، چې حمزه ولیکلی شي، و ولیکلی شي، عین ته حمزه وایي او د ابې په ځای و وایي او د الله په ځای باندې لا وایي، نو پکار ده چې د عبدالله په ځای باندې هغه ته اودله ولیکلی شي. زما د دې خبرې سره اتفاق نشته دی او په هغې باندې ما علمي بحث کړی دی، پوره یو چپټر دی په دې کې چې دا خبره غلطه ده چې مونږ ځکه چې تلفظ هم یو شانتې بیا نه دی، په اردو کې هم تلفظ یو شانتې نه دی، بیا په لغت کې هم په دې ځای نه راپیدا کېږي. مثلا مصروف یو لفظ دی، مصروف مونږ په پښتو کې ډېر زیات مصروف. ما د ډېر لوی محقق کتاب لوستی دی، ډېر لوی عالم دی او زه هغه سلام کوم. نو هغه د خپل باره کې لیکلي دي چې وكنت إذ ذاك مصروفا جدا. په عربي ژبه کې دې معنی هغه شی کې په اردو کې ده، پکار ده چې مصروفا په ځای باندې راغلی وكنت إذ ذاك مشغولا. زه په دغه وخت کې ناوزګار وم، نو د ناوزګارو دپاره په اردو ژبه کې خو د مصروف لفظ دی، خو په عربۍ ژبه کې د هغې دپاره د مشغول لفظ دی. یا د مضافات لفظ مونږ وایو، د فلانکي د تیمرګرې د مضافاتو نه د مردان د استعمالو په اردو ژبه کې چې لکه څه، نو په عربۍ ژبه کې د دې دپاره متبادل لفظ دی، ضواحي، نواحي، ضواحي من ضواحي، مردان من ضواحي، تیمرګره من ضواحي پېښور. داسې قسمه ډېر زیات الفاظ دي. دا قهر په عربۍ ژبه کې چې څه ته ویلی کېږي، په پښتو کې قهر ته هغه څه نه وایي، لکه مونږ وایو چې فاما الیتیم فلا تقهر. نو که مونږ داسې معنا وکړو چې یتیم ته مه قهرېږه، نو پکار ده چې مونږ داسې معنا وکړو چې واما السائل فلا تنهر، بیا سوالګری مه نهر کوه، ځکه چې په پښتو کې هم داسې د نهر د تنهر سره مناسب دی، چې قهر د قهر سره مناسب دی. نو دا زمونږ هغه کمزورۍ دلته راښکاره کېږي چې مونږ دې نه علاوه بعضې ډېر زیات کلمات نور هم دي، لکه مثلا فنا ده، فنا خدای دې ور پناه که په پښتو کې چې پناه ورته وایي، نو دا اصل کې فنا لفظ دی. او فنا سره چې آخر کې حمزه ولګوي نو هغه معنا ده چې موږ په پښتو کې د پناه کې مخلو یا په اردو کې د فنا کې مخلو، لیکن که د فنا سره وروسته د حمزه ونه لګي نو فنا په اصل کې ګیدړکور ته وایي، یا عنب الثعلب چې ورته وایي، تور غوندې کور یې ترې غونته کې چې هغه خلک په کور کې انګور ورته خلک نه وایي د شرم وایي، دا انګور نه دی، دا خو کور دی، او په بعضې علاقو ته هغې ته ګیدړکور هم وایي. دارنګې قضا، هلکه قضا ده، وایي قضا پرې راغله یا قضا وشوه د دې په باره کې، نو قضا په عربۍ ژبه کې چې د حمزه ورسره ولګي نو دې ته قضا وایي، څنګه چې موږ ته قضا او فیصله و. لیکن قضا چې دی نو دا دغه ته وایي عجم الزبیب ته وایي، دا د وسکې کې دننه چې کوم زړی غونته کي
نو هغې ته دا وایي. نو دا د عربۍ ژبې دا خو مې تاسو صرف عام خلکو دپاره خبره مې وکړله. شیخ صاحب راغی، هسې نه چې شیخ صاحب بیا ما ته وایي چې ته ما ته خپل علم ښکاره کوې که څه کوې. خو بهرحال زه دا نه کوم، خو د شیخ صاحب د موجودګي دلته تاسو د ما احساسات او جذبات ولیدل، دې باندې ډېر زیات زه خوشحاله شوم او ما له د خوشحالۍ انتها ده چې په دې موقع باندې دوی دلته حاضر دي. دا د دې وجه و بنیادي طور چې دې ما طرف ته ما ذهن دې طرف ته متوجه شو او په دې کې بیا ما څه حده پورې اوس دې کې دومره حده پورې ما کار وکړو چې په یونیورسټۍ کې چې په کوم هغه نظام دی او چې کوم خلک دی او هغه دې قدر کولی شي یا پرې پوهېږي، نو هغې کې دلته د نورو بحثونو دپاره او د نورو موضوعاتو دپاره باقاعده پیدا شوه. اردو ژبه تعلق د عربۍ ژبې سره او یا د اردو ژبې د خپل تاریخ سره. زه د اردو ډپارټمنټ ته لاړم او د اردو په ډپارټمنټ کې ما هغې ملګرو سره بحث وکړو. نو هغې ما ته ووایي چې ته د دې ډېر نه فارغ شې نو بیا په دې اردو کې هم یو پي ایچ ډي وکړه، ځکه چې دا دا ډېر زیات اسانه ده او دې کې هم د ډېره فایده میلاو شي. ما ورته ویل چې بس ډېر په مخه ټول عمر د پي ایچ ډي ګانو دپاره نه وي، بس دا خو د بحث دپاره او د مطالعې دپاره یو بهانه وه او یو وخت کې یو خبره راغلې وه او الله تعالی په هغې کې یو خیر او برکت پیدا کړو. زه په ډېر زیات خوشحاله یم چې صرف د دې کتاب دپاره ما د 2.5 نه زیات هغه کتابونه وکتل چې که دا ما نه لیکلی نو هغه 2.5 کتابونه ما نه شو کتلی. نو دا یو ډېره ښه فایده ما ته وشوه. په نورو ژبو کې هم د عربۍ ژبې الفاظ ډېر زیات راځي، لکه مثلا زه چې هلته تللی یم بهر ته، نو ما د انګریزۍ ژبې کې ډېر زیات شروع کړی دی چې په انګریزۍ ژبه کې د عربۍ ژبې یا د فارسۍ ژبې الفاظ څومره زیات دي. نو د هغې د ټولو نه پخوانی شاعر چې په غالبا په 14مه 15مه صدۍ کې تېر شوی دی او د هغې ډېر لوی پیر دی شکسپیر چې ورته ویلی کېږي شکسپیر. نو ما چې په دې شکسپیر لفظ کې سړی سوچ وکړي نو هغې نه شخصي پیر جوړېږي. دا په حقیقت کې تاسو هغه سپیر ته سوچ وکړئ نو دا شکسپیر په حقیقت کې شخصي پیر دی، یعنې بوډا سړی، بزرګ سړی، مشر سړی، معزز سړی، محترم سړی. نو غالبا چې دا انګریزي ژبه هم د دې عربۍ ژبې نه او د دې نه ډېره زیاته هسې پکې یو لطیفه هم درته ووایم چې په لندن ته دا اول ځل لاړم نو ډېره زیاته هلته خو دا دوړې موړې ډېرې زیاتې راښکته دي. نو ما یو پښتانه ملګري را سره و نو ما ورته ویل چې دا د بحث دپاره یو بنیاد او یو دغه را پیدا شي. نو ما ورته ویل سړي ذهن بیا دې طرف ته متوجه شي. نو ما ورته ویل چې تاسو ته پته دی لندن ته دا لندن ولې وایي؟ نو هغې وایي چې موږ ته خو پته نشته. نو ما یې غالبا دا به یو پښتون دا نوم ایښودی. وایي څنګه؟ نو ما یې چې دا ښکته یې وکتل نو لوند و بره ته یې وکتل نو دوندون لوند او دوند، نو بس لوندون نه لندن جوړ شو. نو دا سړي دپاره داسې حقایق نه وي، خو دا یو بحث دپاره او دارنګې په عربۍ چې په انګریزي دغه کې چې موږ سوچ وکړو په دې انګریزي ژبه کې فادر نو پدر دی، مادر نو مادر دی، دختر نو ډاکټر دی، عنق دی په عربۍ ژبه کې نو نیک دی په انګریزي ژبه کې. دې په شانې بېشمېره تقریبا یو ډېر لوی لیست سړی را جوړولی شي. او که تاسو ګورئ په دې سپین کې چې مسلمانان پاتې شوي دي هغې هغه نومونه بدل کړي دي. هر ځای کې د سپیني ژبه کې چې ډېر کلمات ما را جمع کړي پای کې چې ګورئ الف لام چې دی دا د عربۍ خاصه ده. الف لام په یو لفظ کې دا د عربۍ خاصه ده. موږ په دې پښتو کې په دې اردو کې بعد الف لام دا النامه په نوم باندې یو کتاب دی په دې مخزن اخلاق کې ما د هغې څه بعضې دغه لوستلي دي چې دغه الامام چاته وایي او المنجور چاته وایي او نو دا الپسر چاته وایي. الپسر معنی یې کړې ده منتظر میراث پدر، الپسر منتظر، داسې یو لطیفه غوندې جوړه کړې ده اوږده. نو هغه د الف لام په دې نورو ژبو په کلماتو باندې داخل کړي دي. خو تاسو که په سپینۍ ژبه کې وګورئ نو د سپین په ژبه کې باقاعده الف لام د هغه ځای په هغه لغاتو کې د هغې جز دی. نو دا د مسلمانانو د عربو هلته کې یا دغه چې ورته مونږ وایو دا جبرالټر چې ورته مونږ وایو جبرالټر، نو دا جبرالټر چې دی دا جبل الطارق نه دی، هغې داسې الټه کړی پلټه کړی دی، معمولي غوندې تغییر تبدیلي پکې کړی دی، نو د هغې نه جبرالټر جوړ کړی دی. دا مونږ چې ورته انفلوئنزا وایو، انفلوئنزا پوزه د سړي راپهیږي نو دا یې الټه کړه نو انزال الانف چې الټه کړي انزال الانف پوزه رابهېدل نو د هغې نه انفلوئنزا جوړېږي. نو دا قسمه کلمات او دا قسمه الفاظ چې دي دا مونږ دپاره یو لار هموارئ او دا تهذیبونه او په دې کې دا مونږ ته بیا را پیدا کوي چې کوم تهذیب د کوم تهذیب نه ډېر زیات متاثر دی او دا یو ډېره واسطه او ډېره وسیع او ډېره عمیقه او ډېره ژوره او ډېره واسعه عریضه موضوع ده. بهرحال زه په دې کې مزید نور مخکې نه ځم ځکه چې زما شیخ محترم حاضر شوی دی او زه غواړم چې د هغې کلمات واورو. دې کې زه د خپلو ټولو ملګرو راغلو شکریا ادا کوم او د تعریف لایق خو صرف الله رب العالمین دی چې هغه چې څه کوي نو هغه د هغه اراده ده. د هر یو کار دپاره هغه یو تقدیر مقرر کړی دی چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. دې آیتونو کې زه سوچ کوم او زه دې ملګرو ته بیا دا وایم چې دا آیتونه بار بار وایي وایي. سړی پکې سوچ کوي، سړي ته ډېره مزم ورکوي او ډېر یو لطف او د سړي پر ډېرو مشکلاتو کې د سړي ډېره مددګیري کوي چې ومن یتق الله یجعل له مخرجا. د الله نه څوک ویرېږي نو د مشکلاتو نه د وتو به ورته الله تعالی یو لار ورکړي. ویرزقه من حیث لا یحتسب او روزي به مولا ورکړي چې د کوم ځای نه به د ګمان هم نه وي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه.
چې په الله ته خپل کارونه وسپاري دا ولا پوره ده. او ان الله بالغ امره، الله تعالی خپل منصوبې پوره کوي. او کله به پوره کوي نو قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله تعالی سره هر یو شی په یو اندازه دی. هغه ته پته ده چې څوک په کوم وخت کې کوم ځای ته رسول پکار دی. او زه خو د ځان په باره کې دا نشم ویلی، خو به هر حال ما ته دا احساس دی چې زه کله کله په مشکلاتو کې راګیر شم نو زه هم داسې وایم چې دا د تقدیر مسله ما صحیح نه ده زده کړې، دا صحیح زده کول پکار دي. او ما له پکار ده چې تن به تقدیر ځان بالکل تقدیر ته حواله کړم. کله کله زه داسې وکړم چې یو کار زه کول غواړم او هغه کار بالکل نه کېږي او زما په نسبت باندې هغه کار داسې او بیا د هغې په ځای یو بل کار ما ته الله تعالی د هغه دروازه خلاصه کړي او زه بیا په وروسته پوه شم چې شکر دی چې هغه کار که زه نه وم کامیاب شوی چې په دې کار کې کامیاب شوم. او دا زما په ژوند کې ډېرې مرحلې راغلې. اگر چې دا دومره د تجربو ژوند نه دی، هغه د تجربو دعوه نه کوم د مشرانو په مخ کې، دا هم نه وي. بهرحال دا د الله تعالی یو نظام او د الله تعالی په لاس کې دي، هر څه د هغه په تقدیر کې دي، د هغه په اختیار کې دي او هغه چې څه کول غواړي هغه کېږي. او زما کوم مرګرو چې زما په حق کې څه کلمات وي نو الله تعالی دې هغې له د هغې اجر ورکړي. او د تعریف مستحق صرف او صرف الله رب العالمین دی. تمام تعریفونه د خدای د الله رب العالمین دپاره دي. انسان باندې چې څه کمال او څه ولا الله ورکوي هغه دي ورسره، او چې الله ولا نه ورکړي او د الله توفیق نه هغه ته هېڅ هم نه میلاویږي. عزت هم د الله په لاس کې دی، ذلت هم د الله تعالی په لاس کې دی، د علم او د محنت توفیق هم د الله تعالی په لاس کې دی، صلاحیتونه هم د هغه په تقسیم دي، او د دنیا د ژوند او د دنیا او د آخرت تمام نعمتونه د هغه په تقسیم دی. هغه عادل دی، هغه حکیم دی، هغه په هر څه باندې پوه دی، د هغه په هر یو کار کې یو حکمت دی، او هغه د هر یو کار دپاره یو اندازه مقرر کړې ده. زموږ او ستاسو به دا کار چې موږ د الله تعالی په تقسیم باندې او د الله تعالی په فیصله باندې قانع اوسېږو او په دې پوه شو چې زموږ دپاره به انشاءالله الذي پای کې د خیر څه پهلوګاني. زما دپاره د الله تعالی رب العالمین نه دعا م غواړئ. دا د ما تاسو باندې ده شفیع الله صاحب ته به پته ده چې زه په هر درس کې تقریبا د خپلو ملګرو نه شاګردان خو ته زه نه ویم، ځکه چې شاګردان خو ډېر لوی او د استادۍ مقام خو ډېر لوی مقام وي. نو زه بهرحال ته خپل ملګري ویم. دلته به موږ یو درس شروع کړی و د جدید تعلیم یافتهو ته. یوسف صاحب راته وی چې ګوره دې ته به شاګردان نه وایو، دې ته به پارټیسپینټ وایو. ما صحیح ده، زموږ پارټیسپینټ دي، صحیح ده، موږ به درس کوو. زموږ مقصد په هغه مقصد کې دی، موږ هغه مقصد ته ځان هم رسول غواړو، خلک هم رسول غواړو. دا نه غواړو چې زموږ د څوک عزت وکړي. موږ ته دې ما ته په پردان کې یو ملګري ما ته وایي ته خټ پټکۍ نه پر سره یې ګوره داسې مسلې ښې کې او پټکۍ نه پر سره یې که ستاسو کې عزت ونه کړي دا به غلطي ستایي. ما ورته چې زما نه څو غټ پټکۍ پر سر کړي نو بیا به تاسو په هغه پسې ځئ، ما به پرېږدئ. دونه غټ خو به زه پر سره ولی نه شم څومره چې بیا هغه پر سر کړي. نو خبره دا ده چې زموږ د مقصد سره او د منزل سره د اصل نسبولین سره کار دی. او زما تاسو ته درخواست دی چې زما دپاره دا دعا کوئ چې د ژوند کوم نسبولین د مؤمن کېدی شي، د الله په نسبت باندې د یو مؤمن مسلمان او د یو ښه مسلمان کوم نسبولین کېدی شي چې د هغې د حصول دپاره الله تعالی زما مدد هم وکړي او ما هم توفیق راکړي او تاسو هم توفیق راکړي. زه په آخر کې بیا ستاسو شکریه ادا کوم، خاص کر د خپلو شیوخو د حضرت مولانا محمد عنایت الرحمن صاحب او د حضرت مولانا فدا محمد صاحب او د باقي علماو او د دوستانو د کشرانو د مشرانو د ډېرو ملګرو خدمت وکړو، ډېرو ملګرو خپل کارونه پرېښودل. ما ته پته دا ټولې چهرې زه پېژنم او ډېر داسې ملګري دي چې هغوی په ډېرو سختو کې په ډېرو تکلیفونو کې زما سره مرسته او ملګرتیا کړې ده. او دا خوږې او ترخې په ژوند کې راځي، دا هېڅ خبره نه ده. لویه سینه ساتل پکار دي. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. صبر پکار دی او خذ العفو وامر بالعرف. دا معافي خپل خوی جوړول پکار دی. الله تعالی دا توفیق راکړي چې زه داسې د معافۍ خپل خوی جوړ کړم چې ما ته څوک کنځلم وکړي او ما څوک په کاڼو وولي زه ورته یم چې ما د زړه نه معاف کړی او ما له د خدای دا توفیق راکړي یوازې د خولې نه چې د زړه نه زه هغه ته معافي وکړم. نو الله تعالی دې تاسو له اجر درکړي، تاسو د خدای عزت درکړي، تاسو دې مجلس له رونق ورکړو او مشرانو دې الله تعالی عزت ورکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور.